درېیمه خبره سره سودا په دروغ خرڅول چې والله دا په دې نه دي راغلي او په دې راغلي او ټماټر په دې دي او دا پیاز په دې دي او لږ داسې او لږ دغسې او مول هم نه وي پکار پرون مې د شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقي عثماني صاحب دامت برکات الله علیه کتاب کتو هغه دا خبره کړې وه چې کم سړی ریټ ته مجبوروي مړه په دې ولګو په دې ولګو په دې ولګو نه پرېږدي وایي دا سودا دله جایز نه ده اوس ټماټر والا پورې منخطي و که نه په دې او په دې مړ لګه په دې ولګو په دې ولګو په دې نو هغه مجبور شي چې یاره دې ټینشن نه به څنګه خلاصېږم بس وی لګوي درته نو دا حلال نه دي مونږ دا ځو که نه دوکاندارانو نه اکثر بس اوس کو خولې ته واچو هلکه کیلو دا ورکه خولې ته اچو مټر خورو سیف الله نن پکوړې خلاصې کړي د 100 روپو پکوړې نه الو د 100 مات په هغه ټیم خورو دا شی جایز نه دی که هغه په ظاهره څه وایي نه خو زړه یې خفه کېږي او نبی علیہ السلام فرمایي چې لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب النفس منه چې هغه زړه نه وي که نه او تا ته نه مال وخوړو حرام دي نو دا درې قسمه کسان چې کوم ما یاد که نو دې کې یو دروغجن هم دی چې په دروغ بله سودا خرڅوي بس کلیر یو ریټ برابر کړي دا ریټ دی مونږه اړو دا خبرې نه کو بس که په دیالي والګي نه بلنے وال لنډه خبره اور ما یو واقعیا کته کنه من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه وی چا مسلمان حق په قسم باندې خوړو په نه حق باندې په قسم عدالت وغیرہ کې او دو خوړو فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه الله تعالی په جهنم حلال کو واجب کو به او جنت به حرام کو فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله یو سړی که معمولی شی وي که معمولی شی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل که د مسواک یو ټوټم یو روایت کې مسواک هم راځي چې تمره وډه کې دی ولې نه وي مونږ په قسمونه خو قسم په خو دی او قسم په خو دی بیا هم خیال لای توبه به وځو دا څه ګپ دی څه دلته ما یو واقع لیکلی دا اوس پوره تفصیل راته یاد نه دی خو ډېره د عجیبه واقعه ده وایي دا چېرته یو انګریز اورېدلي وو چې د یتیم مال چې قرآن حکم دی که نه څوک چې د یتیم مال خوري انما یاکلن فی بطونهم نارا الله فرمایي چې دې خپلې خېټې ته اور اچوي اور اچوي نو دلته واقعه ما لیکلې ده ځان سره یاداشت لپاره و یو انګریز ته د دې پته لګېدلې وه چې یاره قرآن کې دا خبره ده و هغه یو سړی مړ شو او هغه د وریرونو مال خوړلی و حرام یې خوړلی و د هر یتیم د غریب مال کنه خو هغه د وریرونو مال خوړلی و وایي دې انګریز ویل چې دا د قرآن د الله کلام دی دا ټیک دی وایي هغه داسې کار وکړو دا سړی چې مړ و که نه وایي یو غوړه کپړی راواخېسته غوړه یا د تیلو یا د نور څه که نه او د ده په خېټه یې شروع که وهل یې شروع که داسې وایي وهله کپړې اور واخېسته او لا یې ښخ کړی نه وایي دا ویل چې ګوره الله تعالی چې فرمایلي داسې نه دي واورئ رونو ډېر خیال ساتئ مونږ څه کوو مونږ د لوریانو نه مال کابو کو مړه وایي دا پیسه کې هلک له به ورکو هلک ټاپ کلاس وفري ټیک ټاکي فیسبوکي په یو کوڅه کې ناستي په بل کوڅه کې ناستي ټیک شو جي خویندې محرومو کو خویندې ولې بچو دپاره ښځه هسې خبرېږم خلکو خویندې مړي لیکلي دي مړې یاره زموږ خویندې مړي دي رب له بس جواب ورکړي قسم په خدای که خفه کېږي رانه ما ته چا پته نه لګي اکثر خلک ما ته دا خبره کوي والله که ما ته چا پته شته چې چا خویندو له حصه ورکړو چا نه زما کار سره چې خلکو پسې ګرځم خو مسلې دا دي دا د سوشل ایولز دي دا بیماری دي دا د کلي وطن کې شته دی دا زم خبرېږو چې خویندې نه ودی ولې یاره دي بیا مونږ په ځمکه کې څه غواړي رب له به څه جواب ورکړي دا ماشومې ته مونږ چې خپل لوریانو ته ګوره څه خفګان راځي او ته د مال نه محرومه کې مال نه محرومه نو دا ډیر خیال ساتئ یا د هغې واده نه کې او صرف دې لپاره نه کې چې دا به یا د خاوند به مونږ نه څه غواړي په کومو سترګو به الله ته مخامخ کېږي په کومو سترګو او دا مال به ته چېرته وړي دنیا به هم تباهي آخرت به هم تباهي مفتی صاحب زموږ شیخ صاحب دامت برکات الله علیه فرمایي چې کم مال قسم وخوړی شي قسم هغه مال به د الله تعالی بچو ته نصیب نه کړي اوس ګورئ